وای د عاشق او د معشوق په میز کې رمز او اشاری کرامن کاتبی را هم خبر نیست کرامن کاتبین تم داغی پتہ نہ لگی نو د دې اصل معنی خلفای راشدین ابوبکر صدیق سے حضرت عمر سے حضرت علی سے حضرت عثمان غنی سے جمهور صحابہ غي وي چې الله د دې په معنا باندې خپوي بعض رمز بیان کړل لکه ابن عباس رضی الله تعالی عنہ نو موږ هم دا معنا کو اصل چې الف لام میم الله د دې په معنا باندې خپوي ذالک الکتاب دا عظیم الشان کتاب چې ده لا ریبا نشتر جنس شک فیه پدی کی هدن سراسر ہدایت للمتقین دا پار دا متقیانو نو گورے جی اس تفصیلی قرآن مجید شروع کئی نڑن بیٹے کے پہ الف لام میم رازی او التا انسان کدلوی نلوی محقق عالم دے غسر کتا کی اگوی اللہ دا دے پا مانا پوئی گزن پوئی او دی کہ اللہ تعالی انسان تا دا انسان دا علم عجز خیجز تا سورا کم علم دے وے تا صداوہ کی تا سر دعوہ خواہی تا ہیچ چیزم نے تالا صدر دی دا چی صدی دا دا اللہ عطا دا نو دا کلام پا سر کے منگتے آجزی خود او یاد ساتی دا قرآن مجید رموز او اسرار دا قرآن مجید برکات دا با اللہ علی زمان سینو کی اچھے چی من کے توازو عجزی چی من زان سنگن من توازع للہ رفعہ اللہ چی سوک عجزی کے توازو کے اللہ بھی اچھتی او کنا من کبرو کا اللہ قرآن مجید کی وئی سأصرف عن آیاتی الذین یتکبرون بغیر حق اللہ گرزائی در اخپل قلام نا قرآن مجید نا آکسان چاہی اچ پوچھا مالی تکبر کئی زان اچت گنی زان لوی گنی آنے چے کم زڑے تکبر کئی اللہ اگر قرآن مجید در رموز دا اسرارنا اگر معلوم کی اللہ دی مند تکبر نو ساتھ او تکبر گورا دیر خلق تی اگر سیوا زان اچت گنی آنو قرآن مجید تا نکینی چاہتا درس تا نکینی دا د خپل شان خلاف گڑی اللہ معلومت سوک دید وجہ نکینی ویرہ چی کینو واو بیرو بیا پی عمل سوک کئی نالکا دا خدای بندہ دا عمل چرتا دا پشکال باران دے چی خیراتی باوریگی وچی کینی او واو ری اللہ بدل دا عمل تو پینتا لی انو الف لامیم کی ذالک الکتاب اللہ دازی مشان لا ریب بی دور شک پدی کی نشتا دی کافرانو زان لڑو چھو یہ قرآن مجید مانے لگیا دی چیر پدی کی یو بل سر ٹسل پیدا کی دی مانے سو اعتراض راولی خواہی اعتراض اس راولی مفسرین دننا 1500 کال مخ کے داغی جواب کرے او پا قرآن مجید کی شک نشتے رے دا شک دی کئی دا دا یو انسان خپل دا ذہن او دا علم کمزوری دا سعدی بابا وی بارا کتر لتا بد تبعش خلاف نیس بارا کے در لتا بد تبعش خلاف نیس در بالا لروید در شور بو مخص وی باران دا بر نرازی دا غی پا لطافت کے سکمی نشترے وہ سے چلوشی دا سے چلوشی چھے پا خزم کا معنی ہوگری گی خپسلو کی چھے پروانت بکر آجی نو مرکنڈائی پیدا کی نو قرآن مجید دا بر نرازی دا قرآن مجید پا لطافت کے سکمی نشترے خوچے گندہ سینی تورشی ہاں نو آغا پہ اعتراضات او زان پکی نور سے شروع کی او چی پاکی سینی تا ورشی اللہ ورطا غرو خانک اللہ دی زمان سینی دا قرآن مجید علوم تفاق کی اللہ فیہ ہدل للمتقین دا سراسر ہدایت دا پار دا متقیانو گورے جی پا دنیا کی نتوننا لوی دولت دا تقوی دا
تقوا څه ده؟ د الله یره ده، د الله مینه ده، د الله عظمت دی. دا صفت چې انسان کې راشي او دا متقی دی. دی بیا څه چل کوي؟ المتقی من یتقی نفسه عما نهى الله. متقی هغه سړي ته ویلی شي چې دی ځان منع کوي د هر هغه څیز نه چې الله د هغې نه منع راوستی ده، دی ځان منع کوي. اوس دا متقیان چې متقیان دي، په څه متقیان دي؟ دا به د قرآن مجید باندې. بعضې خلک ووي چې قرآن مجید خو به هله کمالو چې دې چرسیانو ته کافرانو ته هر چا ته دې هدایت کو. الله خو دا صرف متقیانو ته کوي. نو خدای دې پوه کا ته پې سم نه پوهېږي. الله بل ځای الله وایي شهر رمضان الذي انزل فيه القرآن هدى للناس. الله وایي دا میاشت د رمضان هغه چې نازل دی په هغې کې قرآن، کم قرآن مجید هدى للناس چې د تمام عالم دپاره هدایت دی. نو قرآن مجید ټول عالم دپاره هدایت دی، خو متقیان هغوی لګیا دي، هغوی بالفعل او بالعمل د قرآن مجید نه فایده حاصلوي او هدایت ورته کوي. او کافرانو ته هم هدایت کوي، خو که لږه توجه یې ورته وکړه او لږ ورته کېناسته. ګوره قرآن مجید دا خو یو عجیبه انقلابي کتاب دی. قرآن مجید خو ګوره داسې زندګۍ بدلې کړي دي. حضرت عمر صاحب راغی دارالندوه کې کافران راجمع شو او هغوی وي یاره بد دی نبي علیه السلام نه ډېر تنګ شو، دی ختمو، خو چا دا کار نه شو کولی. حضرت عمر صاحب یې زه یې وجوه، زه ورپسې ځم. توره یې راواغسته، نبي علیه السلام پسې روان شو. په لاره ورته یو صحابي مخې ته راځي، عمر څه کوې؟ د عمر سټایل یې وکتو، هغه پوه شو چې دی په ښه اراده نه ځي. ورته وایي زم دا محمد ابن عبدالله ختموم، لوی مصیبت یې دلته جوړ کړی دی. هغه ورته وایي ښه محمد ابن عبدالله پرېږده، ورشه اول د خپلې خور تپوس کړه ستا خور خو هم اسلام راوړی دی. د هغه نه یې ولې روخړو د نبي علیه السلام نه. نو چې دی راغی دلته د خور کور ته دروازه یې وټکوله، نو اول یې غوږ کېښوده، نو دننه څه تلاوت کېده وایې اورېده. نو غصه دی ورډوئ، چې ور یې وډبو نو خور یې پوه شوه. هغه چې کوم معلم والا استاد مقرر کړو نبي علیه السلام، هغه یې توڼی کې هغې پټ کړو او ورته خور یې وایي اورېږه دا د عمر ډبول دي، په غوسه راغلی دی، زه ځم. دروازه یې کلاو کړه. حضرت عمر صاحب چې څنګه راته نو شړک چې دې خورلې په دې څپېړه ورکړه او داسې څپېړه وه چې د هغې د سترګو نه وینې روانې شوې. هغه ورته وایي عمره که ته د خطاب زوی، زه د خطاب لور یم، ما اسلام راوړی، ستا لاس دې ازاد دی چې څه کې هغه کوه. حضرت عمر صاحب چې د خور دا خبره واورېده، بل غاړې ته د خور هغه وینې ولیدې، هغې پې اثر کړ. نو ورته وي تاسو ما ته دا کلام ووایي، دا تاسو څه اورېده؟ ورته وي نه نه دا پاکه سړی نه شي اخیستی، ورشه غسل وکړه. غسل یې پې وکړه او چې قرآن مجید ته سورې طه آیاتونه یې واورېدل که نه، الله اکبر، ایمان یې راوړ. هغه خلک چې هغوی د رسول الله د وینو تږي وو، هغه خلک چې په هغوی کې د دنیا هره برایي موجوده وه، هغه خلک چې هغوی به په یو خبره باندې سلسل قتلونه کول، هغه خلک چې هلته د مور او پلار د رشته دار د غریب د ګاونډي حق نه و، بلکې د چا زور و د هغه کور و، هر سړي به ظلم کو، طاقت ور. کله چې هغه خلکو دا کلام واورېده نو بیا داسې شو. یو شاعر وی خود نتے جو راہ پر اوروں کے ہاتھ درفشانی نے تیرے قطروں کو دریا کر دیا، دل کو روشن کر دیا، چشموں کو بینا کر دیا. دی وی زړه روښانه کو، سترګې کلاو کړې. خود نتے جو راہ پر اوروں کے ہادی بن گئے، پله پلاره نو هره برایي پکې موجود وه، خو چې دا قرآن یې واورېده
تمام عالم د پاره د ہدایت ذریعہ ہوئے اوتی کیا نظر جس نے مردوں کو مسیحا کر دیا اغا مڑی آئی دا تمام عالم دا پارا مسیحا گردو دا دا چا کارو دا دا قرآن کارو دا دا قرآن مجید کارو خواہ اللہ دے منگ دا قرآن مجید کلک عاشقان کی علیہ ہدل للمتقین الذین دا مومنان متقیانا کسان دی یؤمنون جدی ایمان راڑی بالغائب پہالت غائبہ کے دی ایمان راڑی پہالت غائبہ کے انو حالت غائبہ معنی دارا کسو کی وینی او دا چاپ مخ کی انو ہم دے کلک ایمان والا دے او نیک عمل کئی او کزان لپا خلوت کے دے ہم دے خلقو پا مخ کے با بزرگی او چه کلزان لئی یعنی نا متقی دیتا نوی متقی دیتا وی چه دا جلوت نا دا خلوت داڑیر پاکی او زمانگی استاد سے بوی چه کلا ستاسو جلوت نا خلوت پاک نشو نا پوشے چه تاسو تبائی بیا دا گڑ پایدہ من خوی سوچ مکوی انو حضراتو اللہ دی زمانگا حالت غائبہ دام سپا کی آغا دیم اللہ دا خپل رضا کی او دا مخلوق روان دی چکمی آغا گورا بعد ٹیم دا انسان خپل امام محمد رحمت اللہ علیہ وفات شو دا علماء طلباء پوئی کہ امام محمد آغا شخصیت تے چھ دا انن پا واتو ممالکو کے بلکہ پا نیمہ دنیا کے دا خلق پا دین عمل کئی پا مسائلو دا ٹھول امام محمد لکری دا عجر اللہ غطا ورکی وہی چھ وفات شو چاہ خوب کیولی دو ډیر کتابونه دي لیکلو ډیر خدمت ته کړو سچالو شو و یا ته وی تاسو مکوا طارت العبارات ما چې لیکلو هغه والوتل ما چې ویلو هغه والوتل وی الله را ته وی چې بس په یو سیز دی بخم د شپې په تیارو کې به پاسې دی او تا به پټ ما د پاره یو سوره کاته کول شاید هغې پته یو تا ته و یو ما ته و بس په اکه دی بخم زمون خو صحیبه اوس خو عجیبه دور دی زمون خو ټول کارونه چونکې موږ د دې خواها یو چې په دنیا کې موږ ته کریډټ میلاو شي هر سړی کریډټ پسې ګرځي نو نن هر عمل فیسبوک ته راغی نن هر عمل کیمرې ته راغی حق تاجد هم کوي حق عبادت هم کوي او یاره بیګا د سهار وخت کې چې دا موسم ډېر خو عجیب دی او سپوږ خپل او په پلان کې ټیم د خیالو ا دې څلور نیم بجو کې اسې ناڅاپه یو چاجرو ویدو یعنی دې دا ښایي چې زه څلور نیم پاسېدلی مه د تاجد ته ناست ما عبادت کو داسې عبادتونه یې زمونږ خو خیر د ریا د وجې به ګورې عمل پرېږدی نه ښه تا یاد ساتي د ریا د وجې به نه عمل کې او نه به پرېږدي امام غزالی رحمت الله علیه وایي انسان چې یو نیک عمل کوي نو دا اول ریایي د دا طبیعتي چې خلق ته ما خو وي خو وي بیا چې لږه مدت تیر شي که نه بیا دا عادت شي بیا عادت شي بیا د خلکو باندې پروا ني خو بس که بیا یې نه کوي بیا طبیعت روانېږي بیا چې لږه مدت تیره شي بیا دې عبادت شي بیا دې که چا زما صفت وکړو نو څه چللی که صفت یې ونه کړو نو څه چللی زه خو بس یم د الله مخې ته ځم بیا د ده په مخلوق باندې پروا وکړه شي حکیم الامت شاه اشرف علي تاني صاحب ډېر لوی شخصیت تیر دی داسې خلفای دي چې یو هیره ده هیره تاني صاحب وی کله ټول دنیا دا مفتی اعظم او دا بزرگان او دا محدثین دا ټول زما مریدان شي دا ټول زما خلفا شي دا ټول زمانه چاپیری وای د دې په ما هیڅ اثر نشته دی ما ته پته ده چې اشرف علي به خدای ته یک یوازې مخې ته ودرېږي کله چې انسان ته د الله مخې ته ودرېدل یاد وي که نه هغه بیا دا خبرې پروا نه کوي ویقیم الصلاة او قایمه مز ومما رزقناهم او بعد د نو مؤمن هغه کسې چې الله نه یېري ویقیمون الصلاة قایمه مز وګوره اقامت صلاة څه ته وایي یو جي اقامت صلاة چې د آداب مطابق ته اودس وکړي امامت سره په آداب سره مز کوي دې ته اقامت صلاة وایي
یو ادای صلات دا ده چې کله د امامتای سره او کله د ځان له وکړو. یو قضا د صلات ده. قضا دا دی چې ټیم دله تیر شو په انتظار د نور راختو چې نور راوخته لکه د چرګ دی یو څو ټونګي وولې، دا قضا صلات ده. یو سړی چې مونځ وکړي او قضا مونځ وکړو نو حدیث کې راځي بیا به هم درې عقبه بدله په جهنم کې غوپې ورکول 80 کاله مونځ یې وکړو قضا یې وکړه. هسې د هغه سړي حالت ووایي چې د سر نه مونځ نه کوي چې د سره بس چل کوي. دا بالماضي دومره ناکاره شی دی. نبی علیه السلام وایي بالماضه سړی دی به په قیامت کې حامان شداد فرعون سره جمع کیږي. او ګوره د دې ډیر خیال وساتئ. نن زمونږ په مسلمانانو په معاشر کې لوی مصیبت ته بانګ وویلی شي، لوی سړي ناستي اړو پروايي نه چې دا نه مونځ ټیم دی، د سر نه مونځ کوي نه. او داسې کورونه شته چې په هغې کې 100% خلک بالمازه دي او په هغه کورونو کې هر وخت جګړې دي، په رزق کې برکت نشته دی. څنګه به برکت راشي؟ نبی علیه السلام وایي تاسو خپل صفونه برابر کوئ، سیده کوئ. او لا یحالفن الله بین قلوبکم، یا بس تاسو په زړونو کې الله مخالفت واچوي. بیا امیر المؤمنین په تفسیر شیخ القرآن د شاه منصور باباجي نور الله مرکزه د حدیث شرح لیکلي، تفصیل الترمذی، تفصیل البخاری، تفصیل المشکات. نو په هغې حدیثو په شرح کې وایي، مشکات شریف شرح کې وایي دا خو هغه سړي حالت ته چې مونځ کوي امامتای سره یې کوي خو سب نه برابروي نو اختلاف راځي د هغې د وجې. وایي د هغه خلکو به څه حالت وي چې د سر نه مونځ نه کوي چې د هغوی به څه پوزیشن وي. الله دې موږ د بالمازه نه وساتي. ویقیموا الصلاة ومما رزقناهم، بعضې د هغه نه چې ما رزق ورکړی دی لره ینفقون دی زما لاره کې خرچ کوي. او متقیان د هغوی بل غټ صفت دا دی چې الله والا کوم مال ورکړی دی هغه مال هغه هغوی د الله په لاره کې خرچ کوي. ګورئ جی رزق څه ته وایي؟ رزق تش مال ته نه وایي، رزق هغې ته وایي ما ینتفع به الحی، چې په هغې معنی ژوندي څیز ته فایده رسي. ګوره تا ته خدای علم درکړی دی، قرات یې درکړی دی، یاره هر انسان له الله یو پن ورکړی دی. نو چې تا له الله کوم پن درکړی نو بنیتي به نه کوې. احسن ګوره یو سړی دی هغه خط والا ښه ورځي، اوس یو سړی بل والا راغی هغه ته یاره ماله دا خط ولیکه، یاره اوزګار نه یم. نو داسې نه ده پکار. تا باندې الله احسان وکړه، تا ته الله خط خو بل ته وښیه که نه ټکې درځي نه تپوس که بنیتي به نه کې ښې به. یو سړی استاز دی، ګیلکار دی، بل دی ګاونډي راغی هغه ته یاره زموږ کور کې یو سپک ځای دی دا برابر یاره کرنډی داسې ده اوس داسې یم. دا ومما رزقناهم ينفقون، چې الله تعالی کوم صلاحیت درکړی دی هغه صلاحیت څه کا؟ هغه خرچ کا. خیر الناس من ينفع الناس، بهتر هغه سړی دی چې د خلکو ته نفع ورکوي. نبی علیه السلام حدیث کې فرمایي الخلق عیال الله، دا ټول مخلوقات د الله کوم بره. فاحب الی الله، محبوب الله تعالی ته د خلکو نه. فاحب الناس الی الله من احسن الی عیاله، چې د الله د عیال سره د کومبې سره تی سره احسان کوي. نو چې کم سړی د الله د بندګانو خیال ساتي الله به د خیال ساتي. الله دې موږ داسې وګرځوي چې موږ نه عالم ته خیر ورسي او هر چا ته خیر رسوي. او که خیر نشي رسولی که نه نو کم سے کم دا عزم وکړي چې یاره زه به چاته تکلیف نه رسوم. ولی المسلم من سلم المسلمون من لسانه و یده. بس دوره ډیر دی. بسم الله الرحمن الرحیم. الف لام میم. الله د دې په معنا ښه پوهېږي. ذالک الکتاب، دا عظیم الشان کتاب چې دی لا ریب نشته د جنس شک فی په دې کې هدن سراسر هدایت دی للمتقین د پار د متقیانو. دا متقیان الذین کسان دي یؤمنون چې دی ایمان راړي بالغیب په حالت غایبه کې ویقیمون الصلاة او قایمه مونځ لره ومما بعض هغه نه رزقناهم چې ما رزق ورکړی دی لره ینفقون زما لاره کې خرچ کوي. صدق الله العظیم. الحمدلله رب العالمین.
کریم خدای ته زموږ د ټولو نه راضي شي. الله زموږ په حال رحم وکړي. کریم خدای زموږ تقصیرات معاف کړي. الله موږ ته کامل ایمان، کامل رضا، کامل تقوا راکړي. الله موږ ته خپل قربت راکړي، موږ ته خپل معرفت راکړي. الله موږ ته خپل عظمت راکړي. رسول الله صلی الله علیه وسلم کامل شفاعت نصیب کړي. الله د نبی علیہ السلام د مبارک لاس هم د حوض کوثر اوبه نصیب کړي. الله زموږ د درد څومره شرکا دي، الله دې ته دنیا او آخرت خیر او خوشحالی ورکړي. الله دې سینې د قرآن مجید علوم ته کولاو کړي. څومره مشران دي خدای تقصیرات معاف کړي. څومره ځوانان وروڼه دي الله ځوانۍ کې دین دپاره برکت واچي. څومره معصومان دي ته عالمان با عمله کړي. څومره زنانه دي الله ته دیندار او پاکبازې ولري. الله موږ په حال باندې رحم وکړي. الله دې مرکز ته برکت ورکړي. د دې څومره ضروریات دي الله د غیب برابر کړي. حضرت شیخ صاحب دامت برکاتهم په عمر کې الله برکت واچي. د هغوی په عمر باندې الله د دې تعلیمي او تعمیراتي دواړه کارونه الله عروج ته ورسي. الله زموږ هر ادا د خپل رضا کې او په کومو کارونو چې ته خفه کېږي خدای هغې سره زموږ نفرت پیدا کړي. اللهم ربنا آتنا فی الدنیا حسنه وفي الآخرة حسنه وقنا عذاب النار وقنا عذاب القبر وقنا عذاب الحشر وقنا عذاب الفقر وقنا عذاب الدين وقنا عذاب الموت وقنا عذاب الميزان بحرمة النبي صلى الله عليه وسلم بحرمة القرآن برحمتك.